ملاویږي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی بزرگ په دنیا باندې تیر شوی دی. د خپل نومو مالک او دینار نامه په کله لګیدلې ده. دی یو ځل په یو کشته کې ناستو، د سیند د دې غاړې نه هغې غاړې ته اوړېده او د دریاب منځ له چې کشته تللې ده، نو د کشته مالک د کرۍ د راټولولو آواز کړی دی. نو هر چا خپله خپله کرۍ راوویستله. دغه وخت کې یو دینار دا د کشته د سیند د یو غاړې نه بلې غاړې ته د اوړېدو کرۍ وه. نو مالک ابن دینار رحمت الله علیه جیب ته لاس کړ، نو پیسې ورسره نشته. د کشته دا مالک ملاح ورته غوسه شو او دی ورته وی چې تا سره پیسې نه وي نو په کشته کې ولې کېناستې؟ دی ورته وی ژوند د جمدو دی، لارې د ژوندو دي، کله بیا بدله درکم، خو اوس ما ته خبرې مه کوه او وینا راته مه کوه، خاطر وګزاره وکړه. هغه ملاح ورته غوسه دی چې زما خدا د بچو روزي او رزق دی او ته نن ماله پیسې نه راکې چې بیا که چېرته میلو شو در به کم. زما خو نن هم اجت دی، لہذا ته د دې دریاب منځ ته ورټوپ که، او که ته نه ورټوپ کې نو پیسې در سره نشته، زه د غیږ کې علم او د اوبو ته دې ورچوم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر خفه شو، په زړه زړه کې سوال کوي پروردګاره ما ته دا تکلیف رسیږي، بې عزتي مې کېږي، ته مې مدد وکړې. نو چې څنګه دا ملاح راغی او دنه غیږه تاوله اوبو ته یې ورچو، دغه ټیم کې د کشتۍ نه چار چاپېره چې کومې اوبه وې په هغې کې د کبانو سرونه راپورته شو او د هر کب په خوله کې درهم مو او د بعضې کبانو په خوله کې دینار د سرو زرو روپۍ وې. مالک ابن دینار د اوبو طرف ته لاس ورښکته کړ او چې کم کب سره په خوله کې دینارو یو دینار یې ته واخیستو او نورو ته حکم وکوي تاسو دریاب کې ګرځئ او زما ضرورت په دې یو دینار باندې پوره کیږي. مالک ابن دینار چې دغه دینار د دغه کب نه واخیستو نو په دې باندې دغه ملاح او په کشته کې سورلی ټول حیران شو، دنه معافي غوښتله او دنه دعا غوښتله، خو به هر حال د قدر دغه د کشته خلکو ولیدو نو بیا خو خبره لاړه، خلک خپلو ټکانو ته لاړل، خو په مالک باندې ابن دینار رحمت الله علیه نامه د دغه دینار د وجې نه ولګېده. دی په ابتدا کې ګډ وډو د ده د زندګي دا عجیبه وه. دی شرابي و، دی یو فوجي و او په فوج کې دی یو بدعمله او د شرابو عادي و، ده به شرابونه څکل. یو وخت داسې راغی ده واده نو کړی، د ده یوه وینځه وه، ده به هر وخت شراب څکل او د هغې وینځې سره د ده یوه لور شوې وه. اوس هغه ماشومه د 2 کالو ده او د ده ورسره ډېره مینه ده، دومره مینه ده چې ده ته به چا د شرابو حوالې سره څه خبره کوله ده به پې غزار کو، سزا به یې ورکوله چې ما ته د شرابو باره کې ولې ممانعتو کو، د شرابو قباحت ته بیان کو. خو دغه ماشوم لور مالک ابن دینار چې کله به په غیږ کې واخیسته په پتون به یې کېنولو، په بل لاس کې د شرابو بوتل به یا د شرابو ګیلاس به او مالک ابن دینار به شرابو د ګیلاس نه ګوټ کو. نو دا ماشومه وړه بچی وه، په دې نه پوهېده چې دا شراب ښه دي که بد، خو د شرابو بین به پې بد لګېده. نو د ګیلاس له به یې داسې یو څپېړه په وړه چاچی باندې ورکړه او ګیلاس به د ده د لاس نه دی خو به هسې هم نه شو، نو ګیلاس به یې کلک نولي ولې به یې د لاس نه پرېوته، ګیلاس به هم مات شو، شراب به هم توی شو. دله به ډېره غوسه ورتله، خو د دې وړې لور مخ ته چې به یې وکتل ټوله غوسه به ختمه شوه. مالک ابن دینار دا ماشومه ډېره په مینه لویوله. ناګهانه چې کله د 2 کالو عمر ته ورسېده دا بچی وفات شوه. چې کله دا ماشومه وفات شوله نو د دې نه وروستو مالک ابن دینار نسکور به پروت او هر وخت په چغو چغو به یې ژړل، ډېر زیات خفه او ډېر دلګیر او ډېر غمجن به د دې وړې په یاد کې په سترګو به یې روزانه اوښکې روانې وې. دې وړې پسې د ده دړه دنیا روانه وه او ډېر خفه پریشان و.
یو ځل د جمعې مبارک شپه ده او د شرابو دومره نشه یې کړې ده، دومره شرابونه یې څښلي دي چې ممکنه وه چې د شرابو د څښلو د وجې، د نشې د حاوي کېدو د وجې، د نشې د غلبې د وجې ممکنه وه چې دی مړ شوی. شپه مبارکه د جمعې ده او د دومره حد درجې شراب څښلي دي، نشه دی. اوس په دې شپه کې دی خوب ویني. وای د الله تبارک وتعالی د طرف نه आवाज وشو چې دنیا روانه شوه او قیامت ته او د قبرونو نه منډه کې آخرت طرف ته حساب کتاب میدان حشر ته راټول شي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي وی زم د شرابو په نشه کې مو دا خوب وینم، و یو طرف ته مام منډې والې خلک منډې وخي وی مام یو طرف ته منډې وخلې، سمنځه پورې منډه مې وواله، یو شاړ میدانو. ما وی چې په دې میدان به مخکې ځم، کیدی شي ما ته څه سهاره ملو شي، څه امن او نجات راته ملو شي، ما ته آخري منزل ملو شي. ډېرې منډې مې والې، خو شاته مې د قدمونو کشار واورېدل چې شاته م راپسې څه شی را روان دی. ما وی چې شاته به څوکي چې سر مې ور وګرځو، مخ مې ور واړو، مې کتل یو لویه خطرناکه زهریلا اجدها راپسې ده، او زه څومره تیز روان یم، زمانه تیزه ګړندی دغه اجدها ما پسې را روانه ده، دونه رانږدې شوې ده، خولې وازه کړی، قریبه ده چې ما ته خوله راواچوي او په ما حمله وکړي. وی ډېر پریشانه، خوله او ستړې ستومانه خپیمانه، او منډې وام او ډېر زیات تیزۍ سره روان شوم. وی مخکې یو بوډا کمزورې بابا ماله مخې له راغی. ما ورته وی چې بابا شاته وګوره دا اجدها ده، دې نه مې لږ خلاص کا. وی راته وی چې بچیه ته زه ډېر زیات کمزور یم، زما دې وجود ته وګوره، دونه طاقت نه لرم چې دا اجدها در نه اخوا کم، تا ته تې نجات درکمه، خو البته لار بردوخ یم، په دې مخکې لار چې دا روان یم په دې مخکې ځه، مخکې ځه، نو کیدی شي چې تا ته څه لار میلو شي، څه منزل میلو شي. وی بس دغه بابا مې په ځای پرېښو، بلا چې رانږدې کېده، اجدها رانږدې کېده، ډېر په تیزۍ تېنه مخکې لاړم. وی مزل مې کو. وی بیا دغه بلا چې بالکل زما د بدن ته ښه رانږدې شو، خولې وازه کړه. وی دغه ټیم کې زه ډېر زیات تیز شوم، او چې څنګه مې ته تیزه منډه وواله، خوا کې بل یو بوډا کمزورې بابا راغی، هغه ته ورته رغاړتم چې بابا په خدای بشي او په تا بشي، د دې اجدها نه مې خلاص کا. وی هغه بابا راته خپل کمزوري بیان کړه چې بچیا زه خو ډېر کمزورې عاجز یم، دومره طاقت او وس مې نشته چې د دې اجدها نه دې بچ کړم، خو البته دا کومه لار دې راټینګه کړې ده، په دې لږ تیزۍ کې ورشه، ممکنه ده چې تا ته نجات ملو شي. مخکې مزل کوم، لار راته اوږدېږي، څه مې تکلیف ګرمي ده، څه یرې اخیستی یم، او څه دشتې دي، بیابان دی، خالي میدان دی، او مخکې روان یم، منزل راته معلوم نه دی. وایي ډېر یرې اخیستی یم، ناګانه دا بلا بیا رانږدې کېږي. بل بوډا بابا مخې له راغی، هغه ته مې هم ده ووایي چې ما ته لږ د دې بلا نه امن راکړه. هغه هم راته وایي چې بچیه کمزور یم، زه درته خلاصولی نه شم، خو مخکې ځه. وی داسې یو ډېرکی وي چې هغې ته ورختم او ډېر په تیزۍ روان وم. وی ما وی چې قریبه ده چې دا به یو غر د دې نه هغه غاړه دونه تیزۍ سره روان یم چې د غر د هغه څوکې نه به ور پورې ځم او ورپرېو به ځمه. وی چې مې وکتل د غر په څوکړی باندې چې ودرېدم، مخامخ د اور لمبې دي او د دوزخ په طرف باندې زه ورلم. وی چې د دوزخ په طرف باندې ورلم، غیبي اواز شو چې دا د جهنم کندې دي او د جهنم عذابونه اورونه دي، دې ځای نه تخته په شا واپس شه. یو څه هغه بلا راپسې رانږدې ده او ناګانه واپسې مې وکړه، دا بلا هم راپسې راتاو شوه. وی چې لږ مزل مې وکړه، هغه اجدها نه م ځان خلاصوم او ویم چې خدای په دې کومه لار راغلی یم، دوباره پې اوس واپس ځم، مزل راته ډبل شو، اوس به بیا چېرته ځم، زه خو ستړی ستومانه شوم. مزل مې کو، ناګانه چې دی داسې وړې وړې د غرونو ډېرکې راښکاره شوې، او په هغې باندې یو آواز وشو چې ای د مسلمانانو امانتونو بهر راوځئ.
وی چې دا आवाज وشو د جنتونو کړکۍ کولو شوې پردې ټولې شوې او د جنت ښکلې خوشبویې خورې شوې او د هغه مسلمانان چې د هغوی واړه بچي چې کم عمره کې د بلوغ نه واړه د بلوغ نه کم عمره کې مخکې وفات شوي هغه د مسلمانانو امانتونه دوی ته ویل کېدل دغه واړه ماشومانان راوتل د جنتونو نه او د جنت په صحن او په میدانونو کې لوبې کولې منډې تړلې او ښکلې جولې را ځوړندې دي په هغې ټالونو جولو کې ټالۍ وهلې او وی داسې اوازونه کول لکه پهونه کې چې مارغان راټول شي او ښکلې رنګ په رنګ اوازونه کوي چغار کوي وی داسې د دې جنتي نعمتونو د دې ماشومانو اوازونه او هر ماشوم د یو نه بل نه ښکلې اواز او تلاوت د قرآن پاک یې کو وی ما ورته کتل چې دې کې زما هغه وړه ماشومه لور به هم په نظر راشي وی ما خپله لور پکې ونه لیده وی ناګانه دویم आवाज شو چې اے د مسلمانانو باقی مانده امانتونو بهر روزه نو نور واړه چې څومره غم په چغار باندې د تلاوت په آیتونو په تلاوت او په لستلو راووتل وی ما پکې کتل چې زما وړه بچی بم پکې وی هغه مې پکې ونه لیدا وی ناګانه دریم आवाज شو چې اے د مسلمانانو باقی مانده اخیری امانتونو بهر روزه نو چې بهر چې مې وکتل نور واړه په چغار را روان دي زما وړه لور هغه په یو جوله کې ناصر راسې لورې نټالۍ وخی زانګو ده او پاغې کې جوټه وخی نو چې وی کتل چې هاي زما بابا او شاته ورپسې اجدها را روانه ده وی هغه ماشومې وی هغه ټالۍ زما طرف ته را روانه شو جولې زما طرف ته ټالۍ واله او چې ما طرف ته را نږدې شو وی زه په غیږ کې اوچت کړم وړه بچی د زما په یقینم نو چې ما بسنګ اوچتای وی زه زر ځان سره جوله کې کینولم او په خپل پاسې د زما په پتون باندې داسې کیناسته لکه په دنیا کې چې زما په پتون بناسته و او وی ماته خندا کوله خپل خبرې کولې او په عربی کې را سره لګیا د بیا د قران تلاوت آیتونه راته لوستل او زما په مخ باندې خوري دوړي الوتی دي زما په جامو خوري دوړي الوتی دي هغه مرانه په خپل لوپټکې صفاکې مخ او ګیر را له صفاکې جامې را له سنډي او بیا راته وی چې بابا تا ته دومره تکلیف دی نوې دغه کې ما یری اغشتم شاته مې وکتل غاج ده بیا را جوخته شوې ده وې دغه لور ته مې چې بچي دا اجدها را پسې ده دې سره بس کیږي وی راته وی چې غم مکوه وی دغه ټاله چې بیا دغه اجدها په طرف ورغله وی زما د ماشوم لور ولداسې د ګوتو په سرونو باندې یو سپېړه ورکړه یو دیکای ورکړه چې هغه اجدها لری پریوتو سور لکه په وړې دی او رکش واجدها ماته نجات ملو شو وی ما وته وی چې بچیا ته څنګه دلته په جنتونو کې وی راته وی چې الله پاک د مسلمانانو کم بچي وفات کی نو هغه بیا جنتونو تراولي او موږ د مسلمانانو امانتونو یو او دلته تلاوتونه کو وی ماته د قران آیتونه او سورتونه لوستل وی ما وته وی چې بچی ته چې دا تلاوت کې نو دا خو تا په دنیا کې قران نه دی ویل تعالی څنګه درځي او بیا په عربی کې خبرې کینو تا خو عربي اوریدلم نه څنګه دلته درځي وراته وی چې بابا چې کله انسان وفات شي نو د اخرت جبه عربي ده او قران زمونږ ترانه ده په دنیا کې مونږ قران کویل دي کنه واړو خو په اخرت کې بیا په جنت کې زمونږ ترانه او نغمه دا قرآنی آیات دي نو مسلمانانو بچی چې وفات شي نو جنت تراشي او بیا په جنت کې دا نغمه د قران آیاتونه لولي وی بیا مې ته تاسو کو چې بچی په دې لار کې دا شاړه لار و ما منډه والے او اجدها را پسې و دا اجدها څه شیو ورته وی چې بابا داستا ګناهونو دا غینه تا پسې اجدها جوړه شوی شرابونه د اسکل نور بد عملې کولې منځونه بد نه کول نو د ټولو ګناهونو نه در پسې ډیر زور اوره او ډیر مضبوطه اجدها جوړه شوی او تا تر خلاصې نه موند او ته دوزخ ته قریب و چې ورغورځولې وی وی بچی دغه پلاره کې درې ځله ماته یو بوډا کمزوري بابا په نظر راغلی غنه مې مدد حاصلو هغه راته وی چې کمزور ام دا بلا ډېر زور او زه نشم خلاصولې نو دغه بوډا کمزوري انسان چې مال په مخه براتلو درې ځله داسو کو راته وی چې بابا داستا دینی اعمال دي نیک اعمال دي دومره لګ او کمزوري کړیو چې دغه بلا نه د خلاصولو طاقت نو چې پدې بلا باندې تا ورواړی او تاسو عذاب نه پورته کی عذاب د تملو نشي نه داستانه عمل ډیر کمزور ته د اخرت د خراب عذابونو نه او د اخرت د خراب انجام نه نشو خلاصولې
ندی کې انسان ته یو عبرت ملاویږي چې انسان په دنیا کې هر څنګه زندگی تیر کی خو د آخرت د پاره فکر پکار دی غنی دنیا کې دی خوند او مزه واخلي آخرت کې بدی بیا دغه خوند او مزو حساب کتاب ورکي التبه د الله په عدالت کې ولاړی تپوس بکي مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې دا خوب ولید را بیدار شو سحر دی د جمعې توبه وستدا او د آخرت فکر یې شروع کړی دی او الله ورله دومره اوچت مقام ورکړی دی چې د نامه اول مالکو او بیا د دریاب کبانم د په خدمت کې لګیو او د لپاره دینار راغشت د اوبونه د ضرورت پوره کړی دی نه انسان که په دنیا کې خراب زندگی تیر کړه آخرت کې حساب به ورکړي که په دنیا کې خراب زندگی د نن توبه وستل غواړي نبیا الله به ورته معفیم وکي دنیا بم ورلخکولی کی غیبی ضروریات به پوره کیږي او آخرت بم ورلخکولی کی او د عذابونو نه نجات به ولور کی الله پاک دې زمونږ او تاسو دنیا او آخرت خکولی کی د عذابونو نه دې الله مونږ او تاسو او ساتي او د قبر د پاره دې الله زمونږ پزلونو کې د تیارې سوچ فکر راواچي د قبر د عذاب د زنکدن د سختو نه دې الله زمونږ نجات نصیب کی